السلام علیکم ملګرو د مولانا طارق جمیل سے بینک اکاؤنٹ نه اف ای والا 49 ارب روپۍ برآمد کړي دي په مولانا طارق جمیل سے باندې د کرپشن سه الزامات دي مولانا طارق جمیل سے سره د پیسې د کم زین راغه ویډیو مکمل وګورئ مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم ډیر ټایم نه خرابو د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو چې پاکستان اف ای د مولانا طارق جمیل سے بینک اکاؤنٹ نه 49 ارب روپۍ برآمد کړي دي مولانا طارق جمیل سے دا ټایم په کینیډا کې دی په هغه باندې هارت اٹیک هم سم مسله راغلی و سروز مخ کې به تاسو دغه د زوی ویډیو کتلی چې هغه پکې دا ویلو چې د ما په پلار باندې یعنی مولانا طارق جمیل سے باندې هارت اٹیک راغلی دی او ټول ول دعا کوي بیا خو خیر هغه ریکور شو هاسپټل نه کور ل ډیسچارج کړل شو خو اوس اف ای والا بعضی سوشل میډیا باندې نیوز چینل ولا دا وایي چې مولانا طارق جمیل سے کرپشن کړی دی او کم چې دا هارت اٹیک په مولانا طارق جمیل سے راغلی دا هم اسیو بانه ده او مولانا طارق جمیل سے کینیډا لا تختیدل دا خو دا غي د خلی خبره ده جی خو حقیقت د لزه بیانوم چې مولانا طارق جمیل سے په بینک اکاؤنٹ کې 49 ارب روپۍ راتلې شي کنه ټول نه پهله خو بدل زه د مولانا طارق جمیل سے په حواله سره دا ویم چې داغه غټ بزنس دی ام ټي جی برانډ غټ د کپڑے برانډ دی داغه چې جنید جمشید برانډ دی داسې ام ټي جی هغه خپل یو برانډ کولاو کړی دی او ډیر زیات مطلب داغه غټ مارکیټ دی داغه ام ټي جی دینه علاوه د مولانا طارق جمیل سے خپل یو فاونډیشن هم دی چې په فاونډیشن کې هغه د یتیمانو او د غریبو خلکو مدد هم کوي دینه علاوه د مولانا طارق جمیل سے کم بزنسونه چې مال معلوم دي یوټیوب نه هم خډیر خز ډیر ارننګ کوي داغه چینل کچری تاسو وګورئ داغه په میلیون سبسکرایبر دی په یوټیوب کې دینه علاوه د فیسبوک نه هم داغه ارننګ شته دي د 49 ارب روپۍ چې کوم دي د مولانا طارق جمیل سے په اکاؤنٹ کې راتلل داسه مطلب داسه غټه خبره نه ده یو غټ بزنسمن دی ورسره غټ یوټیوبر دی ورسره غټ یو اسلامي سکالر هم دی دینه علاوه داغه فاونډیشن هم دی مولانا طارق جمیل فاونډیشن چې کې د غریبانو مدد کوي او هغه د دنیا خلک ډونیشن کوي د دنیا د ګډ نه مالدار خلکو سره هغه تعلقات د دنیا د ګډ نه هغه ډونیشن کیږي ګوره اوس اف ای سره داسې لاسه ثبوت نه درغله دغه د کرپشن خو ډیر خلک سوشل میډیا باندې ډیر خلک ویډیوز جوړای د مولانا طارق جمیل صاحب چې کم خلک خلاف دي خلاف د مولانا طارق جمیل صاحب په سو باندې شوی دي چې کله هغه د عمران خان په حق کې خبره کړي ونه هغه داسې ډیر خلک دغه خلاف شو چې مولانا طارق جمیل صاحب سیاست لواله راغله دي زه دې ځکه د مولانا طارق جمیل صاحب سایډ هم نه اخلم پاکستان میډیا یعنی د پاکستان اف ای سایډ اخلم یو نیوټرل خبره کوم چې 49 ارب روپۍ چې کمی دي دا د دومره غټ برانډ د پاره یا دومره غټ بزنسمن د پاره یا د دومره غټ یوټیوبر د پاره یا دومره غټ اسلامي سکالر د پاره سم معمولی خبره نه ده اوس اف ای ولا غنه د دې دغه غواړي سټیټمنټ غواړي چې دا پیسې تاسو سره د کم ځای نه راغلي دي مولانا طارق جمیل صاحب دا سایډ نه داسې جواب نه راغلی چې کله هم کمپلیټلی جواب راشي کله هم اف ای سره ثبوت راشي د کرپشن چې مولانا طارق جمیل صاحب سره د دومره پیسې د کم ځای نه راغه بل چا ولا په بانک کې شفټ کړی دا ډیر زیات هغه سره ریلیټډ مولانا طارق جمیل صاحب ریلیټډ ډیر زیات بانک اکاونټونه چې کوم دي د پاکستان غړ غړ بزنسمنان دي د ملک ریاض وغیرہ دغه اسسټنټان وغیرہ دا ډیر خلک دي چې دغه اکاونټونه اف ای ولا فریز کړي دي فلال ملتوی کړي دي بند فای ولا فلال انویسټیګیشن کوي چې کله هم کمپلیټ ریپورت راشي کله هم کمپلیټ معلومات ما سره راشي زه به تاسو سره شریک کوم چې آیا مولانا طارق جمیل صاحب سره دا پیسې د کم زینه راغه دا د کرپشن پیسې ده یا بل چا دغه اکاونټ لا شفټ کړي د بل چا د کرپشن پیسې هغه اکاونټ لا شفټ کړل شوی ده مختلف وجوهات کې دي شي فلال په دومره غټ سکالر باندې په دومره غټ عالم باندې الزام نه دی لګول پکاره او نه زه دومره دغه مچ زه پاغه باندې الزام لګوم او نه دی الله پاک مال دومره وسره کې چې په عالم باندې بغیر د ثبوت یا بغیر د ټو ثبوت نه په هغه باندې دومره غټ الزام لګوم چې کم قسم کم معلومات ما جمع کړي و مې تاسو سره شریک اوس په مخ کې اف ای ولا انویسټیګیشن نه پته لګي چې آیا مولانا طارق جمیل صاحب دا پیسې مطلب ریل پیسې مطلب دا جایز پیسې کدا ناجایز پیسې چې کله هم کمپلیټ انفارمیشن راځي تاسو سره ان شاء الله شریک کوم نو د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه جی والسلام